السلام علیکم قدرمنو کتونکو حفا د هر چا د پروګرام سره زم افتاب مومن د حفا فاونډیشن خیبر پښتونخوا لاړه موږ تاسو ته هر کلی وایو قدرمنو کتونکو نن به موږ خبرې اترې کوو زموږ نن دا پروګرام چې کوم ټاپک دی دا ول ایکسچینج کو نو خبرې وکړو په ایګو به یقینا تاسو دا نوم اوریدلی او انا رویه چې په معاشره کې اوس دا رویه هم بدلې شوي خرابې شوي انا دا چې یو انسان بل انسان ته ځان ښودل نو ځان څنګه ښودل ظاهره خبره ده په معاشره کې موږ داسې د دنیا کې څونه ګورو خصوصا په رشتو کې هم دا کېږي دغه رنګې یا چې څوک خصوصا په غټ سطح شاپینګ کوي په رشتو کې داسې یاره بس کروڑپتی دی اربپتی دی ګاډي دی جي دا دی بنګله ده خو بیا څه وینه ډېر خلک په لو لیول ځان په ډریسنګ کې ښایي روپۍ به ورسره وي نه خو لکه په تش جیب خو ډریسنګ مې داسې کړی چې بار به درشن ورکوي ځان به شو کوي ډېر خلک به داسې چې هغه به قابل نه وي خو ځان به بل ته ډېر زیات قابل شو کوي چې یاره بس که پوهېږم هم زه یم بل له دوکه ورکول دا یو ښه خبره نه ده چې څه ریلیټي ځان ښایه او بله خبره چې ریلیټي خو څه پټېږي خو نه په پښتو کې موږ خبرې کوو چې یاره دروغ هغه چې کوم مزی دی یا پړی مو ته موږ ویلی شو وایي دا ډېر لنډ دي دا خو تاسو هم یقینا دا متل اورېدلی برحال په دې حوالې سره موږ سره دې وخت کې موجود دي ډاکټر نثار عادل صاحب چې د حفا فاونډیشن خیبر پښتونخوا CEO هم دی نو په دې ټاپک دوی ماشاءالله ډېر ایکسپرټ هم لري نو دوی سره هم خبرې اترې کوو چې اول خو به دوی نه دا غوښتنه کوو چې دا ایګو د دې لږ تعارف وکړي بیا دا به راځو موږ رویو ته به راځو بیا به موږ دغه ته راځو عموما دا دې ته په پښتو کې بله خبره کوو درشن مې ورکړو هلکه ولې غلط درشن ورکړې څه چې ریلیټي هغه ورته ښایه ستا چې څومره قابلیت دی څومره یا ستا څومره د هر انسان ځان حیثیت وي یا د هر انسان چې څومره وس وي دا خو الله طرف یو نظام دی په دنیا کې ځکه چې هر انسان به د یو بل نه چینج وي تور سپین مالدار غریب معذور روغ مختلف اقسام دي د انسانانو لوړ لنډ ښکلې بدرنګ ډېرې خبرې اترې دي دا خو د الله یو نظام دی نو لکه خو نن سبا موږ ګورو په دې معاشره کې دا ډېر خطرناکه حده پورې دا سلسله روانه ده ځکه په معاشره کې بیا دا ډفرنسز نفرتونه ډېرې خبرې دي راځي نو په دې هکله موږ ډاکټر صاحب سره خبرې کوو چونکې په دې ټاپک دوی نه به اوس موږ غوښتنه کوو ډاکټر صاحب پیدا خو موږ تاسو ته په دې حفا خیبر پښتونخوا په دې پروګرام کې حفا د هر چا هرکلی وایو ډېر مهرباني افتاب مومن صاحب ډاکټر صاحب دا به راته ووایي چې رومې خو دا ایګو لکه ایګزیکټ تلفظ تعارف یا چې تعریف چې هر څه تعارف انټروډکشن چې موږ څه ته وایو دا به لکه څه وي ځکه چې عموما د هر ټکي خپل یو اصطلاحي په یو ځای کې یو معنی لري بل ځای کې بل مقصد لري نو په کوم ټاپک چې موږ نن خبره اتره کوو موږ دا کوشش کوو چې زموږ قدرمنې په دغه انګل پوه شي خصوصا په دې انا نو د دې بس تعارف لکه تعارف سي انټروډکشن کاندې پیله خو په دې لکه خبره اتره وکړئ تاسو افتاب صاحب کمی پورې چې دا انا د ایګو د تعریف خبره ده دا بیسیکلی یونانی ټکی دی او سیلف یا نفس څه ته چې موږ وایو دلته که تاسو وګورئ مختلف ممالک کې د انا مختلف شکلونه روان دي خو موږ به حیثیت مسلمان به حیثیت پښتون مونږ ته هم د انا هغه پرفارمنس چې کم روان دی د هغې اجازت مونږ ته خپل مذهب نه راکوي کوم چې شروع دی کرنټ چې تاسو ګورئ الان کې تاسو دا خبرې کلیر کړي چې بیسیکلی د سړي خپل څومره وزن چې هغه وزن د هغې نه یو په لسه سیوا ځان وزني حسابوي الان کې وزن یې دومره نه وي تاسو به کتلي ډېر خلک اکثر لا غټې غټې خبرې کوي خو چې بیک ته تاسو وګورئ نو هلته هېڅ هم نه وي د دې ټایپس ډېر دي مختلف انواع دي د دې که تاسو وګورئ یو ته موږ پیرنټل ایګو وایو کوم چې د والدینو نه راټرانسفر شوي بیا به کې د هغې نه بعد چې کله ماشوم پیدا شي چایلډ ایګو بیا له شروع شي دغه چایلډ ایګو چې بیا ورو ورو پرمختګ کوي او جوانۍ ته ور داخل شي نو هغه ځای نه ایډلټ ایګو شروع شي دغه درې وړه ایګو چې دي دا درې وړه اناګانې چې کوم دي د دې د وجې نه که تاسو اوس ګورئ نن سبا دور کې څومره کنفلکټس دي اره دې د وجې نه زموږ خلک ورسره تر مخه دي او زما په خیال په رانګ روټس باندې روان دي ډاکټر صاحب زه به تاسو نه غوښتنه کوم چې عموما داسې قسم الفاظ زر خبره ده یو معنی خیز الفاظ وي خو داسې څه وجوهات په معاشره کې راشي داسې څه واقعیات راشي چې داسې قسمه الفاظ ورسره هم یا دریافت شي یا ډیولپ چې موږ هر څه ورته وایو یا را پیدا شي
نو دا ایګو لفظ چې یوناني لفظ دی نو هغه وخت کې داسې څه وجوهات وګڼي چې داسې یو د لفظ نوی دی زمونږ چلو د الفاظو کې د هغې اضافه وشوله. افتاب صاحب داسې ده چې کله د پیرنټس نه یو څیز را ټرانسفر شي بچو ته او دغه بچی چې بیا کله خپوړې شروع کړي تاسو به کتلي عام معاشره کې مو ګورئ یونان ښار کې ما وخت کې د نو انسان کنسپټ خو مونږ خو دا چونکې د انا والا مسلې خو ټول په انسانانو کې د دې ترمنځ زمونږ دا خبره کوو همدغه ماشومان دي چې کله دې خپوړې والي تاسو ګورئ د والدینو مختلف پرفارمنس مختلف د ښځې خاوند خپل منځ کې چې کوم هغه ډیلي کوم کمیونیکیشن دغه ټایم کې موږ دا وایو چې دا ماشوم دی د کال 2 کالو خو تاسو انټرنیشنل ریسرچ وګورئ نو د ماشومانو دغه وخت کې حافظه دومره تیز وي بلکې دا خو زما په خیال دلته هم پروف ته تاسو وګورئ ماشوم جاړي لرې نه مور اواز ورکړي خاموش هغه جړه خپله ختمه کړي حالانکې دا کم ډیوایس دی کم یو سنسر لګېدلی دی چې بل څوک د اواز ورکوي په هغې خپل جړه په زانګو کې نه خاموشه کېږي نه او د مور اواز چې واوري بالکل خاموش شي دا هم انټرنیشنلي دا هم یو پروف شوی د مینې یو قسم دی د مور پلار سره د انا والا مسلې چې کوم دي تاسو ماشومان وګورئ ځکه چونکې موږ ته خپل مذهب هم دا وایي که تاسو پښتو وګورئ خو پهله زموږ ترجیح کې چې دی خپل مذهب دی د پیغمبر اسلام د هغه زندګي چې وګورئ دا ټولې خبرې پکې پروف دي په ټولې شته ماشومان تاسو خپل ځان له خپل کور کې په خپل ماحول کې تاسو هغې ته هر څومره الفاظ هر قسمه نازیبه الفاظ هم استعمال کوئ او به دومره نه مایند کوي خو که چېرته ناشنا کس راغلی یا میلمانه راغلي او هغه ماشوم ته لږ هم څه ووایي تاسو ګورئ اکثر موږ پښتانه خلک څه ووایي شونډې ته راپرېوتي خفرې غوسه شو دغه ځای کې د هغه خپله یو انا ده چایلډ ایګو چې ورته موږ وایو هغه دا نه برداشت کوي وایي چې ما بېشکه ووښه مار پیډای مې وکړه خو ځان له د خلکو مخکې نه اوس دغه ټایم کې به ته سوچ کوې چې د ماشوم د خلکو څه کنسپټ دی او څه سوچ دی نو دا یونان ښار کې چې کله دا سیز چونکې دا کنسپټ دا هغه ځای نه را شروع شو نور خو زموږ مذهب کې شته 1400 کاله مخکې د ایګو والا خبرې شته دی چې موږ غلط ډایرکشن باندې روان یو صحیح لار چې کوم دا صحیح ډایرکشن چې کوم دی هغه پیغمبر اسلام زندگی وګورئ د حسن حسین رضی الله تعالی عنه د هغې سره د پیغمبر اسلام د مینې محبت د الفاظو استعمال لکه په محفل کې کم الفاظ به استعمالی کم آدابو سره به میلاویږي بیا خپل ځان به څنګه کنسیډر کې لکه نن سبا تاسو وګورئ زما په خیال که عام محفل ته لاړ شي او څوک درسره مصافحه هم کوي نو پهله زما په خیال یو داسې ریفرنس درکوي دله ریفرنس د خپل ځان ریفرنس یا به ډېر رسېدلی کسي دی به هلته خپله رشته هغه سره خپل تړون به لري چې جی زه پلانکي ترز ویم د پلانکي رشته دار یم پلانکي خاندان سره مې تعلق دی دا ټول سیزونه چې دي دا د دغه ایګو یو ټایپ دی چې زموږ اوسنی جوان یې خو ډېر زیات شکار دی دې سره تر مخه دی تاسو بیا دا ویل غواړئ چې دا د یونان نه دغه رنګې حالات پیدا شو او تر ننه پورې هغه سلسله روانه ده بېشکه روانه ده افتاب صاحب دا کنفلکټ سپیشلی په خپل ملک کې تاسو وګورئ خپل اوسني جوانانو کې وګورئ د دې په سلسله کې آیا زیاتې راغلي یا کمې راغلي زیاتې جی ډے بای ډے روان دی ډے بای ډے د پلار مور نه فاصلې شروع شوي زه به ډېر جوانان تاسو ته داسې وښیم د آنکو دی که حال تاسو ته وایم چې ډېر جوانان چې کوالیفاید جوړ شو ډاکټران شو انجینران شو هغوی چې تعارف خپل کوي نو خپل بیگ ته ګوري که پلار یې چېرته انپړ یا زمینداري سوال هم نه پیدا کېږي چې هغه هلته تعارف ده وکړي چې دا مې والد صاحب دی ټیک شو جي مختلف تاسو وګورئ ډېر دا ته ځان بدې ښکاري که نه ځان ښه شو کول غواړي ځان ګوره جي د ایګو مسله خو هم دغه ځای نه شروع شوه چې زه څوک یم په های په هوټلو کې به هغه سره هلته خوراکي کوي د ملګري سره د هغه سره به خپل سیالي چې دا اګزیکټلی سیالي چې څه ته موږ وایو نو هغه ته به دا فیلینګ نه ورکوي چې جي زه د کورنۍ نه غریب یم آیا په دې های په هوټلو زما دا د بس خبره ده که نه ده خو زه به کوم ما ډېر خلک جي داسې کتلي د هغې ماشاءالله جوان ډېر قابل خلک پکې شته په خو پوسټونو لګېدلي خو انیشل سټیج کې خو چې سټوډنټ یې کا ایم بي بي ایس ته لاړی که هغه انجینیرینګ ته لاړی کا پایلټ شو منی دور کې خو هغه خپل پریویس غربت په څومره د هغې به څونه مخنیوی وکړي خامخا به ټیم اخلي چې دی پیسې ګټي او تنخواګانې اغلي هغه ټایم کې دی پرفارمنس کمپلیټ دی یو ټرن واخلي په دغه سټیج دا نه وایي چې یاره جي زه د پلانکي خاندان سره تعلق ساتم یا زما پلار چې دی هغه زمیندار دی یا دکاندار دی یا یو غریبي کورنۍ سره تعلق دی سوال هم نه پیدا کېږي دا به ډېر کم خلک په نظر باندې راځي چې به د دې بیمارۍ شکار به نه وي د دې ایګو شکار به نه وي هغه به ایکسپشنل کیسز یا ادروایز
بالکل ټوله معاشره په دوکه کې اچولې شوې ده. یقین وکړه که تاسو دا پهچان وکړئ بس هر سړی چې دی های پای کورنۍ سره تعلق دی هر یو کس هم دا نه وایي. ډاکټر صاحب زه تاسو نه غوښتنه وکړم چې ډسکشن زموږ روان دی خو دا کوم چې تاسو لومبي یو د دې بیا هغه یو قسمه 3 اقسام بیان کړل چېرې چایلډ ایګو ایډلټ ایګو پیرنټلی ایګو وغیره وغیره. نو د دې بیا لږ تاسو که زموږ د قدرمن کتونکي ځان پوه کړي چې دا درې ونه بیا د دې څه لکه مطلب څه دی د دې بیا تشریح ترجمه څه ده نو په دې باندې لږ رڼا واچوئ. داسې دا آفتاب صاحب د پیرنټل ایګو د چایلډ ایګو او د ایډل ایګو دا مختلف سټیجونه دي. د ټولو تعارف چې دی یو دی ټولو ماغه ځان په دوکه کې اچول دي. زما په خیال زما یو کوشچن دی آفتاب صاحب دا دی تاسو به تقریبا په روټین په روزمره زندګۍ کې داسې کس په تاسو تقریبا یو هم نه کتلی چې هغه راشي او هغه خپل تعارف چې کوم دی خپل پهچان په دې وکړي چې جی زه چې یم وټ ایور که ډاکټر دی که انجینیر دی دا به نه ویلی چې زه محمدي ډاکټر یم زه محمدي انجینیر یم. خو دا به ضرور ویلی چې د اوسني کم کرنټ عهدهدار دي د عظمت دې ته موږ د عظمت غلامي مو وایو جي. روټین لایف کې زه خو ګرځم مختلف انټرویو کې مختلف خلکو سره تر مخې مختلف خلک دا خبره زه ډېر وسوخ څه کومه چې نان مسلم سره فارنرانو سره زما ناستې پاستې شوي دي د هغې تعارف ډېر سمپلي بس مای نیم از دیټ بس دیټس آل. پښتون قوم کې که تعارف موږ به ترې تپوس نه کړی خو چې راسي جي لاس میلاوئ اب وایي زه جي د اوسنی ګورنر چې د سره مې رشته ده یا جي د اوسنی وزیر اعلی چې دی دا زموږ رشته داری کې راځي. مختلف داسې خلک به تاله په ریفرنس کې درکوي چې هغه دغه ځای کې موږ ته پته ولګي چې دا سای کې دی بس نو خو څه نه شو ویلی که نه. پیرنټل لوګو نه د پیرنټل ایګو نه که تاسو سټارټ واخلئ تاسو به کتلي کله کله د پلار مور خبرې اترې په کور کې د بچو تر مخه داسې نازیوال الفاظ کله استعمال کی یو بل ته سپوز یو جوړه د خاوند دی هغه ښځې ته نازیبه الفاظ بار بار استعمالوي یا که هغه لږ معمولي ډیمانډ یا لږ د بیمارۍ سره تر مخه شي دغه ځای کې هم دی هایپري کله ورته د بیمارو جاله دنه جوړه شوي کله وایي ستا د الله سره ماته مسلې دي مختلف الفاظ. روټین لایف ته هر قسمه ژوند کې ډېرې مسلې راځي خو د هغې مطلب دا نه دغه ماشومان چې کله بیا ګوري آفتاب صاحب د پلار مور ته چې ګوري او د دې منځ کې دا کنټراسټ وګوري دا کم تضاد اټومیټیکلی دې ذهن کې دا خبره راشي چې یاره زما پلار او مور چې کوم دی خپلو کې ډېر غټ مخالفت دی دا جوړه چې دا ټیک نه ده یو بل سره نه لګي. نمبر 1. نمبر 2 کله کله پلار مور خپل خاندانونو پسې داسې د هغې داسې ملاتړ وکړي او داسې الفاظ استعمال کړي چې جي ته ما پېژنې زما پلار مور پېژنې زما خاندان پېژنې زمونږ په قر نیکه کې هغې دونه مړي کړي وو بدماش وو هغه مختلف الفاظ ورپسې وتړي. دغه ماشومان چې کله دا خبرې اوري تاسو یقین وکړئ چې سکول ته لاړ شي هلته د هغه برید نه وي خو برید ته وایي بل ملګري ته ته زما پلار پېژنې زمونږ خاندان ته پته شته څوک یو موږ دا ګوره جي دا ټول هغه دوکه ده چې په دې کې موږ ټول پراته یو. حالانکې ما خو تاسو ته ویل چې ایکسپشنل کیس ما ته وښایي چې په یو ځای کې په یو محفل کې چا دا ویلي ماشوم نه واله تر د بوډا پورې یو شیخ الحدیث د خپل مذهب یو غټ غړو پسې به څه ځو پیغمبر اسلام د مخه ټوله دنیا پیدا ده چا په هغه فخر کړی چې زه د واطیع الله واطیع رسول د خاندان سره مې تعلق دی او زه په دې فخر کوم. هر سړی چې لوکل عظمت سیړی دي بس چا لږې کراس کړي چا ډېرې کراس کړي څوک یې په پیک باندې ولاړ دی خو په صحیح لغت کې چې وګورئ دغه سیړی چې کوم دي د انا والا دا ټولې چې دي دا بې بنیاده دي او چا که په لږ سفر کړی هم را پرېوتی که څوک اخري پیک ته رسېدلی هم هغه ځای نه را پرېوتی کوم مقصد چې دی غواړي هغه دي ته حاصلېږي نه هلته براړو مقصد شته نه. دا موږ په خپله دا سیړۍ لګولې ده چې جي دا سیړۍ چې ده د دې اخري سر چې دی دا ګورنر هاوس کې دی الان کې هغه چې اخري سر ته ختلی هغه اکثر دریاب ته پرېوتی یو نامراده غوندې ځای ته پرېوځي چې بیا هغه ځای کې جوان ته هم پته ولګي وټ ایور که میل دی که فیمیل دی که ځوان دی که بوډا دی او چې دا دونه ژوند خو ماسې برباد کړ. بلکې یو انټرسټینګ خبر آفتاب صاحب دا د خانیزم کمیونیزم او چارسده کې مختلف ادوار تیر شوي دي نو هغه طرف ته به هم لږ لاړ شو.
ما خپله داسې یو محفل کتلی و چې په هغې کې کسان لګیا مطلب یو کس یو خان بې عزته کړی دی او هغه بې عزتي چې کوم ده دا سړی په محفل کې ډېر پخوا الفاظ یادوي چې خبر خو نه خانجي خو راته پرون اوس هغه الفاظ زه په میډیا نشم ویلی چې هغه دي کنځله خو دلته دی فخري انداز کې وایي ټیک شو جی دا هغه د انا ټایپس دي مختلف چې موږ ځان پسې تړلي چې جیت خبر خو نه پرون کې زه چې کوم دی گورنر صاحب چې دی بې عزته کړم اوس دا بې عزتي چې کوم دا که عام آفتاب صاحب بیا نثار ورکړه دښمني ده خو که هلته گورنر صاحب بې عزته کړو نو دی دلته ډېر فخر سره خبره کوي یا ایم پی ایم ان ای زموږ د علاقې و جي هغه هم راته کنځل وکړو چې ته ولې نه ښکاري دا مختلف الفاظ دي چې هغه زموږ معاشره کې ډېر عام دي او ځکه دا د بربادۍ سبب چې ما تاسو ته ویل چې ګرځېدلی دی هغه مین وجه دا ده اوسني جوان کې ډېر زیات دی او زما په خیال دا د ځانه ویستل پکار دي ما خو تاسو ته ویل چې دا یو لا حاصله څېړی ده هیڅ مقصد د دې نشته صرف او صرف ځان په دوکه کې اچول دي باقي هیڅ نه حاصلېږي ډاکټر صاحب نو دا مختصرا به ووایي چې بیا د ځان له دوکه ورکول دي که بل له ورکول دي آفتاب صاحب ځان له دوکه ورکول دي بل له خو دوکه عموم معاشرې بربادي ګرځي تاسو مختلف رشتو کې وګورئ مختلف رشتې چې کوم دي هغه توړ پوړ شکار دي د هغې مین وجه دا ده چې پهله ویل یو څه او بیا پته چې ولګي بیا بل څه لکه شو یو څه بېشکه نو خپل ځان ته ډاکټر صاحب مختصرا دا چې دا موږ ویلی شو چې دا مطلب به دې سره فټ شي که نه شي یا دا چې وي هاتي کې دان اور دکان ایک اور کان ایک اور بېشکه جی بالکل فټ کېږي دا خبره دې سره دې دوکې خو معاشره چې کوم دا برباد کړه ما خو تاسو ته وویله یو سړی خپل پرفارمنس کوي تاسو ورکوټ یو سبق و او تاسو کتلی و حالانکې هغه بیچاره دننه سم نه و خو هغه خپل ځان بار شو کول داسې چې زه چې کم یم بېشکه هر څه زاړه خو شو د هغه بدله وه نو تاسو که وګورئ نن سبا زموږ جوانان ډېر په خاص توګه دا تناسب هم آفتاب صاحب که تاسو وګورئ نن سبا د میل نه په فیمیل کې ډېر سیوا شوی هغه به د دومره غریبي کورنۍ سره تعلق لري آفتاب صاحب خپله رشته بیا دلته چې کله انټروډکشن کوي موږ خو کتلي مختلف جابونو ته اپلای وکړي هغې ته چې انټرویو ته راشي انټرویو کې به ته د هغه نه کوېسچن کې د هغه د سبق پلار مور دې څه کار کوي خامخا انټرویو کې ایویلویشن دپاره دا خبرې غوښتی کېږي یا که مطلب مونږ د فاونډیشن کې د ډېرو غرباو کم دغه چې کو سلیکشن کو خامخا تپوس کو چې پلار مور شته جي شته څه کاروبار کوي نو راغلی به دلته سکالرشپ دپاره هغه د غربت په زمره کې مونږ د هغې د ایجوکیشن ورکولو تابع کړي هغه هلته د خپل علاقې ایم پی ایم ان ای چې دی هغه په کزن کې واچوي نو هغه ځای کې چې مونږ هم د دوکې شکار شو مونږ وایو چې اوس دا خو د هغه کزن دی نو دا دلته اوس په دغه د غریبو په کوټه کې مونږ څنګه رواخلو دې له سیټ ورکو دا حقیقت خبر ډاکټر صاحب که موږ وګورو نو د یو خان یا د یو چلو افسر یا د یو پالیټیشن لرې کلیوال به هغه به خدای شته پېژني نه خو چې دی بهر ځي بس صدقه دغه ګاونډي هلکه ته ځان ولې شو کې چې دغه ګاونډي دا خدای شته ما سره خپل هم داسې شو ډاکټر صاحب مختصر مثال به ورکړم په د 2003-4 کې د سټیټ لایف کې څه پوسټونه راغلي قصه خوانی کې دفتر و ډونټ نو اوس به یا نه دغه راځم راله ما نو چې د هغه افس کوم چلو منیجر به ورته ووایو هغه چې کله نور کسان هم راغلي وو اخبار کې یو اومي اشتهار یې ورکړی و نو چې کله انټرویو راغله نو ما تپوس ما نه وکړو چې کله زما نمبر راغی نو بچي ته کوم ځای ما نن سره هغه وخت کې فیسي نوې کړې وه غالبا بي ایم یې کوله نو ډاکومنټس مې پرې وروړي ما داسې د مومندو وي مومندو کې مې لور وي ښه نو وایي څه کار کوې ما وایي داسې سټوډنټ یم ښه نو یاره زموږ خو داسې قسمه جاب دی نو ما ته بس وایي زه فلانکې پېژنم ښار کې فلانکې پېژنم دا ښه منیجر ما ته وکړل فلانکې ما ته مه یاده وایي ځان فلانکې کا خپله محنت وکړه په خپله خپله ودرېده یاره پس په خبره زما شرمنده شوم چې بس ما ورته وایي به زه الله په امان زه لاړم کلي ته ما ته په ټایم کې غوسه هم رالګي خو بیا د هغې نه پس چې زه نه پور داسې سوچ کوم زه اوس دا کوشش کوم چې یاره زه چا مثال ورکوم بس خپل چې څه په حیثیت دی یاره داسې فلانکې بس دا ده نو که په دې معاشره کې موږ دا شی ډېر زیات دی ډاکټر صاحب موږ بل طرف ته بیا هم نه وګورو که نه نن سبا د پښتنو کې بل شي راغلی دی پښتنو کې عام یو خبره ویلې کېږي وایي هر چا سره چې 2 روپۍ به راغلي دي خو سیلي دومره سیوا شوې ده که یو ورور ګاډي والي نه هغه بل به مري بیا بلم کور به وروستو جوړوي د واده غم به وروستو کوي خو د سیلۍ دپاره برابرۍ دپاره چې نه مازګه بل نیم کې په قرض ولي خو چې لکه فلانکي سره ګاډي دی ما سره نشته په قرض وویلي بیا به وروستو خلاصولی به هم نه شي بیا ته خیري کې چې خبره هغه به ترې ودروي او بیا پکې هغه لانجو جګړو ته یو قسمه تانیزې ته هغه حالات لړ شي
یو زمانه کې موږ کتل دا وی سی آرونه چې کله راغلي غالبا دا هم 2004 5 3 دا خبره وه عام شو نو موږ به د ډېر په علاقو کې داسې هم کتل چې ډېر یو کس به واغستل نور کورونه والا به هم بیا اغستل هغوی په قرض واغستل خو هغه یو انا وه د برابرول بیا به وروسته دغه خبره دوکاندار هم ځان سره دیوالیه کې دغه پیسې به منډ کړي بیا به سره پیسې نه وي بیا به ورته واپس کړل یا به هغه په زور یو څه جوړه پیسې نشته خو یو انا نو دا شي زموږ په دې معاشره کې روان دي نو ستاسو په خیال چې په دې کې آیا زیاتوالی را روان دي یا کمی روان دي یا را روانه ورځ کې تاسو دې روکتان وینئ که نه وینئ یاره جدي سیده پښتو یو متل دی تاسو به اورېدلی وي د خان نه مه یارېږه د کاردار نه یارېږه دا ډېر مشهور متل دی مشران یې کوي د دې مطلب دا دی چې دا د انا مسلې د پخوا نه را روانې دي زموږ خلکو کې د دې مقصد هم دا و چې خان نه مه یارېږه د کاردار نه یارېږه اکثر چې تاسو وګورئ دومره بېعزتي هغه کاردار خلکو له ورکړي چې خان خبرېږي هغه د خپل کار کړی د هغه که فرنټ ته تاسو راتللو ګورئ د هغه ملاقاتونه کو ګورئ دا یو مبالغه ده تاسو زموږ ګورمنټ ډپارټمنټ کې مو ګورئ د کم های پای کس په څه ته چې موږ پی آر او وایو بهر چې کم ناس هغه د 9-10 سکیل والا کس دی تاسو یقین وکئ که په کچه سټیشن تاسو هغه سره خبرې مو کوئ بیا هغه په خپل فیملی کې هم دغه پرفارمنس کوي دې انا جي مونږ ما تاسو ویل چې دې انا سوشل بربادي راوستې ده او ډاکټر صاحب موږ وګورو په دې کې طبقه شته داسې نه چې یوازې سبق کمی دي د پړه لکه طبقه خو سیوا ده پکې بدقسمتي جدا ده چې د انا په دې یوګو شکار چې دي دا زیات تناسب دا کزوی مچي د 90 نه برابر تناسب چې دی د کوالیفاید خلکو دی او په کوالیفاید کې بیا چې کم د لوړ طبقه والا خلک دي های پای خلک غوزه چلو او علما بعضې خبره کوي چې یو سړی دولتمند دی مثال په طور باندې تاسو د نمرود شداد فرعون نه راوالی هغې یو ریکارډ قایم کړی د دغه سیزونو چې هغه خدای پاک ته قابل قبول نه و د هغې سزا چې کوم د هغه تاسو تر مخه د ګورئ د مصر په د قاهرې په میوزیم کې تر اوسه پورې پروت دی فرعون د هغې نه په دې خوا تاسو وګورئ چنګیز ته وګورئ د هغې نه علاوه تاسو نور هټلر ته وګورئ خو علما کله کله یو خبره کوي چې یو سړي سره دولت ډېر دی نو که هغه تکبر او د انا ډایلاګ یې وکړي هغه هم نه دی په کار خو که هغه یې وکړي نو زه بیک ته خو ما هغه څیز دی کوم چې هغه دلته ایکسپریس کوي یو سړی چې کوم ډایلاګ کوي او د هغه ډایلاګ بیکګراونډ نو ما هغه خو زه په کار نه ده خو کله کله مبالغې استعمالیږي وي که هغه وکړه نو خیر دی خو کله چې یو ډایلاګ داسې کېږي چې د هغه فرنټ والا څیز بیک ته هیڅ هم نه او فرنټ ته چې کوم دی هغه ځان هغه حسابوي نو دغه سړی نور هم برباد دی دغه مذهب لحاظ سره هم ځان خراب کو او دنیاوي لحاظ سره خو مثال هم دغه ورکوټ دی هیڅ هم نشته ګوره جی د خپل ځان ایکچوال شیپ ښودل چې کوم دی دا خو زموږ د مذهب یو غټه حصه ده چې زه څه یم بس هماغه یم که نه جي الله تعالی یو سړی غریب پیدا کړی دی بس هغه غریب دی په کار دا دی چې خپل غربت کې د الله تعالی شکر ادا کړي ټیک ده جي یو سړی مالدار دی هغه خپل مالدار په مالداروالي باندې شکر ادا کړي دا یوازې اوسني دا مختلف فرقې چې کوم دي دا د دولت په لحاظ شوي خو چې کله تقوا ته خبره راشي بیا ټول یو کیټګري ده سیم دي او دا یو قسمه فتنه هم ده ظاهره خبره ده ډېر غټه فتنه ده جي مختلف کم خلک چې دې شکار شوي تاسو وګورئ هغې دواړه جهانه چې دی برباد شوي دي نو بلکې د ټول نه که تاسو د عظمت د رتبې که تاسو د قدر و قیمت وګورئ او تاسو د پروتوکول والا وګورئ د عزت نه تاسو د عزت کم چپټر هم راړوئ د پیغمبر اسلام نه په ټاپ خو څوک نشته که نه نه بېشکه اوس د پیغمبر اسلام زندگی تاسو وګورئ په هغې کې سادهوالی وګورئ ټیک شو جي څومره حقایقو باندې مبني بالکل دروغ نه چا سره دوک ایون غیر مسلمو سره د غیر مسلمو سره پیغمبر اسلام تاسو رویه او اخلاق وګورئ چې هلته ظلمونه طایف کې په ظلمونه کېږي هغه ځای کې آفتاب صاحب اوس دلته زمونږ اوسنی کل چې کوم دی هغه ډېر زیات خراب کړو لږ بیک ته سپورټ شته ورته وایي جي بس غم مه کوه ځئ ما هغه دلته بیا د معاشرې د ایکچولی نه جي اوس پیغمبر اسلام سره څومره سپورټ چې جبرائیل امین ولا راځي چې موږ ته حکم وکړي چې د طایف دا ښار چې دی چې ټول راولټه کمه کړي اوس دې ځای کې د هغه اتھارټي استعمال تاسو د پیغمبر اسلام وکړئ هغه څونه په ښکلي طریقې سره وکړو چې منع کړه په دې کې به داسې نسل را پیدا شي چې هغې ته به هدایت وشي ټیک شو جي موږ ته که داسې اتھارټي په لاس راله آفتاب صاحب
تاسو اوسني پښتو لیکوال ډېر ښې خبرې کله کله کوي یا د غریبانانو پسې ډېر یاره ګاډی دې واغسته که نه یا ما ګاډی واغسته که نه دا خوا دې خوا کس نه دا خو به پرې وهم یا د هغه تاسو د ډرایو طریقه کار وګورئ تاسو د هغې هغه سټایل ته وګورئ د سر نه خپو پورې کمپلیټ خپل لایف سټایل چینج کړي بېشکه چې هغه کور ته ځي هماغه زوړ کور هغه به کور ته ځي هلته به هغه هماغه د غربت د چوپالونو لاندې ژوند تیری خو خپل ملګری به هلته نه بوځي ما چې داسې خلک کتلي دا زه د لیدو ځکه وایم چې چونکې دا د انا سره موږ تر مخه یو ځکه د دې ځای های پای سټوډنټان چې هغه یا ایم بي بي ایس ته وتي دي یا انجینرینګ کې دي خو کورسونو ته تلي هغه چې بیا جي دلته مجبوره کړي دي کلاس فیلو چې موږ هم ستاسو ځای ته چکر وو تاسو یقین وکړئ هغه پردۍ حجرې ته بوتلي نمبر 1 ټیک شو جي او بیا په پردۍ حجره کې کور کې د انسټرکشن پرېښودي دي چې پلار دپاره مور ته ویلي چې هغه هلته مه رالیږه دا لیدلو خبرې کوم درته جي دا اوس تاسو چې اوس زما جوان آینده نسل د دې شکار شو پلار مور نه فاصله څومره سیوا شو دغه پلار ته به دی کم ټایم کې پلار وایي دغه پروتوکول څه شو دغه آداب څه شو مذهب چې موږ ته ویلي چې د پلار د مور د خپو لاندې جنت دی هر څه شو چې بیا چې نن پې زه شرمېږم چې لږ غونې سبق مې وویله نو دې سره آفتاب صاحب زما په خیال ټوله معاشره که یاد نه کړو نو تقریبا ورنږدې یو ډاکټر صاحب واقعي ډسکشن خو ډېر شو تاسو ډېر ښه ښه مثالونه ورکړل په دې معاشره کې موږ هم ګورو چې یاره یو فار اګزامپل یو پلار 4 بچي دي او 4 ونه چلو هلکان دي خو چې په دې کې کوم یو بدرنګ دي هغه به بار میلمنونه نه راوباسي چې کوم پکې ښکلی به راوباسي لکه دا دې زوی دی دغه موږ دا هم ګورو چې یاره زموږ داسې یو ملګری به و او هغه به یاره دې خلکو ته بلار شي پېښور ته به راغی چې به زه د فلانکي ځیم او ګاډي او دا مې چلېږي او لارسنې مې چلېږي او سټوډنټ هم ډېر قابل یم نو ډاوټ یو ورځ یې ما ته خبره کړې وه اچانک زموږ کلاس فیلو یو ورځ یې راغله او د ما ترې اطلاع نه وکړی وایي چې راغلل نه وایي چې په کوم حالت کې وکتم په ګاڼۍ کې موږ هغه ګاڼۍ سیزونو نو زه خبر په ګاڼۍ کې هسې سړی هغه کپړې ټولې توري او وایي کچم وه نو وایي یاره دا نه پس ما ته وایي چې ته خو وایي چې پېښور کې ګاډي دي او هلته دی کور او دا وایي بیا دا نه پس دومره شرمنده شوم ما وایي چې نه پس به زه دا ډوزي نه ولم او لاپې به نه ولم او تاسو ورته خبره کړه اتارټي شي انسان له اتارټي راشي نو اوس دا چې چې اتارټي راغلی نو هغه که ظالم نه وي نو بیا په ټریپل ظالم شي ټریپل هم نه الله دې بیا د انسان وساتي زموږ په علاقه یو مشر الله دې وبخښي اوس وفات شوی دی هغه نه چې به چا تپوس وکړي که ته ټولې دنیا بادشاه وي تا به څه کول او هغه پرسې ظالم شانتې مو په دې مشهور هم ډېر وي دا ډېر ظالم دی په علاقه کې خو بېوسه دی لکه بېوسه ظالم نه وي لکه دا ډېر ظالم دی خو یې وسې نه کېږي نو هغه وایي چې به ټولو انسانان یو یو سترګه وباسه چې ټول انسانان په یو یو سترګې نو واقعي دا خبرې خو ټولې عملاً دي ډاکټر صاحب خو ډاکټر صاحب اوس ورنه اخري پوښتنه دا کوم چې تاسو به د یوت ته چونکې د هیفا فاونډیشن مقصد هم دا دی زموږ د پروګرام هم دا مقصد دی خصوصا د پروګرام چې موږ ته یوت پروموټ کول دي یوت بچ کول دي یوت ته خلا ښودل دي نو څه مشوره به زموږ د کتونکو ته خصوصا زموږ د معاشري یوت ته چې دا حرکتونه پرېږدي او ځان خپل یو اوریجنل حالت ته راولي سادګي به هم دې سره راشي عزت به هم راشي ډېر ښه لکه کوالټیز به په انسان کې راشي نو تاسو به څه پیغام څه مشوره ورکول غواړئ آفتاب صاحب دا یو لفظ دی زما په خیال دا که زموږ د خپل نوم نه دا کټ شي نو زما په خیال هېڅ هم نشته دی چې هغې ته موږ آی ایم وایو آی ایم تاسو کو منصور وګورئ د منصور آی ایم او زموږ آی ایم کې فرق دی هغه آی ایم د ټروت ویلی خو هغه د الله تعالی سره دومره مینه وه هغه په خپل مذهب کې او په دین کې او په عشق کې دومره رسېدلی و هغه لفظ هغه استعمال کوم هم ورته سزا میلاو شوه دغه دور ابن عبدالعزیز صاحب دور کې کمې پورې چې زموږ جوانان د آی ایم لفظ دا ځان پسې لګولی آفتاب صاحب یاد ساته دا همیشه د ناکامۍ او د بربادۍ سبب دی او د آی ایم لفظ به موږ نه کله لر کېږي دا چې تر څو زمونږ کې د مذهبي ټچ او د خپل مذهب لګاو موږ کې نه پیدا شوی آفتاب صاحب دا لفظ چېرته هم نه وځي دا دنیادار لفظ دی دا په نفس باندې پوره ناست دی او شیطان دی دا به د ځان نه لر کولي هله به جوان پرمختګ کوي ادروایز بل یو سلوشن یې نشته نه د دې لپاره چېرته ټیبلټ ډسکور شوی د دې فرسټ اینډ لاست ریمیډي چې دا هغه مذهب ده زموږ مذهب په هغې باندې به دا زنګ او دا آیم لفظ چې دی دا وینځلی کېږي ادروایز بل سلوشن یې بلکل نشته ډاکټر صاحب تاسو ډېره ډېره مننه مننه جی ویلکم
قدرمنو کتونکو ایګو یا انا حوالې سره موږ کوشش وکړو چې تاسو ته یو ډیټیل او بریف ډسکشن وړاندې کوو. یقینا تاسو چې کله زموږ دا پروګرام وګورئ نو د نورو خلکو سره هم شیر کړئ، په خپله هم دا ضرور زیات نه زیات خلکو ته مطلب هم دا دی چې ورسوئ، چېرې دا کوم میسج کوم پیغام دا کوم ډسکشن دی چې زیات نه زیات خلکو ته ورسي. دغه رنګ تاسو چې کله زموږ دا پروګرام وګورئ نو زموږ د هیفا خیبر پښتونخوا چې کوم یوټیوب چینل دی دا سبسکرایب کړئ، نور خلکو سره هم د دې دا لینکس شیر کړئ، دغه رنګ زموږ د فیسبوک پیج فالو کوي او لایک ضرور کوي. بیا زموږ چې کوم د دې لپاره ټویټر پیج ورکړه هغه هم ضرور فالو کوي. اوس چونکې زموږ ټایم سرته رسي د روان پروګرام په تاسو موږ سره اوسئ، اجازت به وغواړو. د الله په امان.